हेलो अस्सलाम वालेकुम څنګه دوستانو خیه جی ټیک ټاک زیم امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سیډ نه په یو نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم زه تاسو ډیر شکریا ادا کوم مرګرو چا چې زما چینل سبسکرایب کړی دی او چا چې ماته کمنټس کوي او څوک ماته خخه اډوایس را کوي راله دې ټول زړه ډیر شکریا ادا کوم او دا ټول خلکو شکریا ادا کوم کم چې زما چینل سبسکرایب کړي کول سره کمنټس هم کړی دي او نور ته شیر کړی دي او نور ته باقی د ریکوست کړی دي چې ډیر ښه چینل دی او د پښتو په ژبه کې د پیښ ولې کنه زموږ د ټولو فائدې د کار شیزونه دي پکې نو زه ټول شکریا ادا کوم جی نن ناسو ما نو ما وی راځي چې د کنارو تاسو سره یو خپل د شوق دغه مکمه تعارف مکمه او ورسره تاسو خپل دیدل په دغه خیمه په تاسو ته ما ویلو جی دوستانو چې زه کومه نسخه خیمه یا کومه علاج خیمه یا کومه طریقه خیمه ناغه پیل زه تجربه په کوم چې زه تجربه په کوم کامیاب شي نو مکه سیس بیا تاسو ته زه فارورډ کوم دا نه چې بس خلکو سو ویل او بس ورته په ویډیو جوړ کو بس فیسبوک ته ورډا نه جی دا نه زمونږ دغه دارې زما خپل د ایمان دی چې کم شي ما زده کوم په تجربه کو کامیاب شو هغه سیس به مکمل خلکو ته خیمه جی خلکو کناری ساتلی وي دغه نه کوي وي بریډ ورځ راشي انډه نه چي کانډه اچي یو انډه واچي اینه بچیو نزي هر قسم صورت ولا ورکی خو هغه نور ګور هر څه چې سړی ساتي نو هغه نه پیل ځان پوي چې آیا دای به څنګه ماحول کې بچی وروړي دې ته څه پکار دي د بریډ درمیان کې دې له څه پکار دي دا ټول طریقې کار چې کمی کنه د از د کول پکار پوي شي مام دا کلری جوړ راوستي وي او په دې مې د خپل تجربه وکړې پېښې او ماشاءالله دې بچی هم درته خیمه دې دوانډه چولې وي دا دې فرست ټایم بریډ وي او دواړه باندې ویسته وي او دواړه ما چک کړي وي غن فرټایل وي پېښې هغه دواړو نه داري بچی وتی دي او دا تقریبا د 25 ورځې شو جی بس هغه ټیم وجه باندې چې کړي ویډیوګانې لګ لیټ کیږي جی خو ان شاء الله ورځې وسوک دیږي لګي بیا به ټیم ډیر ملاويږي بیا به ټول ویډیوګانې باچو هر ټاپک سره جی ډیر زیات مرګرو راته یو لیست را ترا کړی دی چې په دې ویډیو جوړه کا په دې بالکل واګړي ډیر زیات کار دی پکې چرګانو باندې موږ شروع کړی د پاغې کوم ډیر زیات کار دی جی ډیر مرګري راته دا و چې زمونږ زیات راشه باقي ډیر غیر دعوت را کړی دی چې راځي راشي زمونږ زیات هغه شوق کوي هر قسم دغه ساتي او خدای پلار نکونه نه شوق ساتي لګي خاندانی شوقیان دي هغه ښه نسل ساتلی دي پېښې جی او موږ ان شاء الله ټول ټاپک باندې به دغه کوجی لګي ان شاء الله دا کنهري چې مار اوستل پېښې جی نو خلکو هم دوی ویل چې کنهري په کور کې بچی نه وروړي د دې څخه خاص ماحولي او خاص وی فارمي او هغه ایکسپرټي او هغه دیزي کې نه پاکستان کې او باري او څوک چا سویل جی ما دا کنهري جوړه راوستل پېښولې او دا مې خوشې کړل دا مې چې خوشې کړل د دې دغه چې کمو کتل نو نو سړی برابر او خزه بریډ ته نو برابر کراسینګ ته نو برابر ما علاج شروع کوجی کم علاج مورته کړو او ان شاء الله غي سره ټیک شو د خیر سره او داري بچی مروړل او بچی داري بس پغټي دوم شو جی بس ورځې پس بچی خپلم خوراک شروع کیږي دا کم زیړ ویني تاسو دا پکې مادي ده او دا بل چې کم ویني نو دا پکې تاسو دا نر دی جی پېښې ما دې له کم علاج وکړو او کم سره زماته فیدوش ولا او کم سره د دې د غوښ ولو پکې ما ته ډیر مرګرو دا تاسو هم کړی دا غي سوالونه جوابونه ور سره په دې ویډیو کې ورکم یو مرګري دا سوال کړو چې را انډي چې نه وروړي یو انډر وروړي دا سوال کې دی څنګه چې د دې د انډو ورځې راشي انډو ورکول ورځې راشي د کراسینګ ټیم راشي نو دې ته پکاري د ډیر زیات وټامینز طاقت ضرورت چیزونه ورته پکاري کله کوئی صرف کیلشیم پکاري صرف کیلشیم نه ته ملټي وټامینز پکاري موسم یخ ته د له ګرم شیزونه ورکي ګرم شیزونه ورکي چې د دې د بریډ چې کم د انډي د غي هغه مقدار پوره راشي جی ما ور سره سوکل جی دا به تاسو ته پدې کې خیمه جی خو ویډیو پوره ګورئ ویډیو مکمل ګورئ تر اخره پوره ګورئ زغټي ویډیو نه جوړوم پېښې جی زبس په ټاپک خبره کوم ډیر ویډیوګان وګدو ویډیوګان ما خپلم نه دی خوخه پېښو نه را سره ټیم شي ان شاء الله زه تاسو له ټیم خیال ساتم او د خپل ټیم خیال ساتم جی بل یو مرګري تاسو دا کړی وي چې راځي فرټایل نه وي یک فرټایلز نه وي یک روړي خو فرټایلز نه وي ګوره تاسو ته ما ټول ته دا خبره کوم یک فرټایل باندې زما ویډیو نمبر 2 پرته تاسو ګورئ هغه د هر قسم
انډې والا مارغه چې کمی چې کوم مارغه انډه روړي هغې دپاره دی هماغه طریقې کار ورسره کوئ تاسو چیک کوئ جي صحیح شو جي په کنارو کې چې دی که نه انفرټایل چې دی که نه ډېر کم راځي خو مین وجه دی چې تاسو ورته ویټامنز دغه ږدئ نه پوه شو جي نو د هغې دپاره چې دی که نه د دې ویډیو کې به تاسو زه ټول هغه یو طریقه ښیم چې د یو ویډیو تاسو ګورئ دا به تاسو ډېر انفارمیشن تا ته میلو شي انشاءالله او همدغه ایکسپیرینس په تاسو استعمال کوئ نو تاسو ته پکې بیا فایده به وشي جي دویمه خبره دا چې یاره وایي څه وله ورکړو جي د دې خپله یو دانه میلاویږي جي دا دانه ده دا روړه نور ورته هېڅ هم به نه ورکوي جي دا دانه ده دا وګورئ جي تاسو ته ښکاري لګیا دا میکس دانه د میلاویږي د کنارو خپل کنری سیډز ورته وایي جي دا میلاویږي ما پکې زیات دا بنګ لږ زیات دې دپاره ساتلي چې دا یخني دا یخني سره ښه ساتي او دا کنیري چې کوم دي دا بنګ ډېر په شوق باندې خوري ښه جي راځو جي اوس په هغه نسخې باندې هغه علاج باندې چې کم باندې زما علاج مې وکړو ورته او دې دا دغوش ورته دا اوبه ګورئ د اوبو کلر تاسو ته بدل ښکاري تاسو به سوچ کړو چې دی ورته څه دغه کړي دي دا دی جي دا دوی ده جي کم چې زه په هر علاج کې خیمه لیډر پلیکس دوی ده جي ویټامین بی کمپلیکس دی جي او ډېره زبردسته دوی ده او په هر کور کې پرته وي دا جي هر کور ضرورت دی جي زما علاج کې هغه دویانې درته خیمه چې کم کور کې په اسانه میلاویږي چې کم انسان ته پکې تکلیف نه وي پکې وشي دا لیډر پلیکس دوی ده جي دې له به اوبه ګرمې کوي اوبه به داسې تړمنې کوي چې خوله نه دغه کوي سوځوي جي د دې چې کم دا فیډر ناپ دی دا په دې کې به ته واچې څومره جي یو سی به پکې واچې او خټېټ پې میکس کړي میکس پې کې پکې پېښ وي بیا به پې دلته دې ته به د اوبه کېږي دی د بریډ په ورځو کې به ورته دا کنټینیو ساتي دویم به ورته څه کوي دویم به ورته وجوشي انډه به ورته وجوشي او انډه به ورته نیمه کېږي دی په بالکل په منځ باندې به کټ کوي او کېږي دی به ورته څنګه چې دا دی ته انډه داره پرته ده جي چې څو پورې دی بچي روړي نه او بچي غټ کړي نه دا خوراک ورته کنټینیو ساتي او به ګورئ انشاءالله بچي به مروړي او غټي به په خپله ورسه به کوي جي دویمه خبره دا ده چې کنري به په هغه ځای کې ساتئ چې کله بریډ ته اخلي نسل ته اخلي دا به په داسې ځای کې ساتئ چې دې ته کم سے کم 12 غنټې چې دی روشني پکاري نو زمونږ 12 غنټې روشني کم ځای کې وي زمونږ اکثر په کمرو کې وي جي دا ګوره وړه غونتې پنجره د ما خپل په کمره کې خولې ده پوه شو جي په کمره کې به خولې مې دې د وجې مې خولې چې دی خو یو دې ته لایټ پوره میلاویږي صحیح شو جي دویم دا دی چې د دې کم ټمپریچر دی د کمرې هغه مونږ نارملي ځان دپاره ګرم ساتو دې ته ګرم ساتئ ګرم پکاري پکې پوه شو جي درېیمه خبره دا ده چې دا دې سره تعلق لري نه چیرې څوک وایي دا به ځان له ساتي خاموشۍ کې به ساتي دې کې به ساتي نه داسې ځای کې به ساتي چې ماشومان ورته ور رسېدی نه شي ماشومان نه به د پونچ نه به لږ برې ساتي په دیوال باندې بس میخ ټک و برې ولګوه ښه مزېدار بس دانې ضرورت په طریقه ورته دانه مانر سره اخله درېیمه خبره دا ده چې دا به تنګوي نه چې کله انډو درمیان کې کینی را کینی دا به تنګوي نه صحیح شو جي نو انشاءالله دا طریقه ورسره تاسو وکړئ او وګورئ به څنګه چې زموږ دا کنرو بچي روړي دي دقه رنګ به انشاءالله تاسو هم شروع کړي او ښه فایدهمند څیز دی او ښه خوند اخیستو څیز دی څنګه چې شوق کوئ داسې د بچو هم یو شوق وي بچي هم ډېر ښکلي او زه تاسو انشاءالله دې دا بچي هم درته ښیم چې کوم بچي روړلي دي پوه شوي جي دا فرسټ ټایم دی جي ښه جي دا وګورئ دا بچي دي جي دا دوه بچي دي یلو کلر کې دي او دا تاسو ته ښکاري لګیا دی جي دا وګورئ دا اوس د 25 ورځو دي جي 25 نه 20 ورځو دي 20 پوه شوي 20 21 22 دغه ورځو دي دا پوه شوي جي د دې اندازې بچي اندازې ته وګورئ انشاءالله دا کنټینیو ورته ساتئ دا چې کم تاسو ته ما وښولو پوه شوي په یو میاشت کې به دننه بچې د دې قابل جوړېږي چې خپله به خوراک شروع کوي دومره زر به غټېږي جي پوه شو جي په دې یو ویډیو کې تاسو ته ما ډېر شیزونه وښول پوه شوي د علاج مې هم درته وښولو حفاظتي دغه مې هم درته وښولو د دې احتیاط مې هم درته وښولو د بچو د زر غټولو طریقه مې هم درته وښوله نو زه امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي او زما ویډیو چې یوازې ګورئ ما زه ملګرو ته بیا مې یو ځل دا وایم چې یار دا چینل سبسکرایب کوئ دا سبسکرایب کوئ ویډیوګانې ډېر زیات کتلی کېږي او هغه ویډیو کې داسې وردنوتی چې هغې نه دا ایر شي چېرې چینل سبسکرایب کول څه ته وایي هغه بیا زما ویډیوګانو پسې په یوټیوب ګرځي نو څوک نامې غلطې ورکوي چاته میلاویږي نه نو هغه بیا ما ته په فیسبوک باندې چېرته سرچ کړي بیا میسیجونه وکړي چېرې چې لینک را سینډ کړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه جي
دا غینه ته زه بار بار دا خبره کوم چې د ویډیو کتونه پیله چینل سبسکرایب کوئ چې زما کومه ویډیو وي نو تاسو ته ان شاء الله ډایرکټ راځي تاسو به ویډیو پسې نه ګرځئ جی دا راته زه اسانه طریقې ښیم جی راځي چې تاسو دا بچی زه راخلم او تاسو ته یو نظر بیا ښیم جی نږدې نه جی نو زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او نور چې څومره ملګري چې د څه شوق ساتي د پرندو ساتي د چرګانو ساتي هر قسم چرګانو ساتي هغې ته دا وایي چې دا چینل دی جی دا موږ پروموټ کړی جی او دې له موږ دغه کوو چې ترقي به ورکوو ځکه د پښتو چینل په فرست ټایم باندې دی پوه شوئ جي راځئ چې دا بچي تاسو ته زه وښیم جي ښه جي دا وګورئ جي دا زموږ د کنیري برډز بچي دي جي دا د 20 ورځو دي جي ماشاءالله وګوره وزرې برابرې کړي دي او لکۍ یې راویستې دي او ښه ښکلی دغه دی وګورئ شوق وکړئ جي ماشاءالله ډېر ښکلی بچی دی پوه شو جي او دغه فارمولې سره او دغه علاج سره وګوره څومره زر غټ شوی دی جي دا په 20 ورځو کې دومره زر نه غټېږي جي دا درته زه اسانې طریقې ښیم جي د ارزان بیه طریقې درته ښیم جي پوه شوې هغه طریقې درته ښیم چې ستاسو د وسې او ستاسو د کولو جي ځکه ډېر خلک داسې څیزونه ښیي چې هغه هلته میلاویږي نه جي د دې اوسه پورې ما د جعلي یو ویډیو جوړه کړې ده کې جعلي هم نه میلاویږي جي هغه جعلي ویډیو ما جوړه کړې ده او ډېر زیات خلکو پې کمنټس کړي او ډېر زیات خوشحالي ځکه چې عام څیز نه موږ جوړه کړې ده او هغه د خلکو ډېره زیاته خوښه شوې ځکه چې په اسانه باندې هغه څیز میلاویږي جي نو دا وګورئ جي دا ماشاءالله ډېر ښکلی بچی دی جي بس څو ورځې پس په خپله خوراک شروع کوي جي او بیا به انشاءالله نیکسټ ویډیو درته زه بیا ښیم چې یو ځل بچي روړي دوباره بیا څه کوئ ورسره هغه پیر سره هغه جوړې سره نو زما چینل یاد سره ګورئ او زما ویډیوګانې لایک کوئ شیر کوئ او خپل ښه کمنټس کې مونږ یادوئ او چې څه مشورې او په څه ټاپک ویډیو جوړول غواړئ هغه راته ووایئ جي نو زه انشاءالله امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او ښه ډیټیل سره ویډیو مې درته وویله معمولي د ویډیو لږه سیوا شوله اوږده شوله خو زه تاسو انفارمیشن دي دا لږ زیات دغه شو جي د ځان ډېر خیال ساتئ جي او زما چینل چا نه کتلی پېښ ولې که نه ډاکټر چک په نامه باندې په یوټیوب باندې ولاړ شئ ډاکټر چک ولیکئ CHICK صحیح شو جي ډېر خلک CHECK لیکي چک لیکي چک نه دی ډاکټر چک دی چرګوټی چې ورته وایي جي صحیح شو جي دا چینل یاد سره سبسکرایب کوئ او شیر کوئ او دغه کوئ او ځان ډېر خیال ساتئ السلام علیکم ورحمت